بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه د بزرگانو واقعات او د جن حالات د خدمت خلقنا او د ایثار او د قربانی نه ډک دي. انسانانو او مسلمانانو سره څه چې زناورو سره هغوی په مختلفو اوقاتو کې ښېګړې دا کړي دي. په هغې کې یو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمه الله د هغه یو عجیبه واقعه درته ویم، چونکې د الله ولیانو بزرگانو نیکانو زهد او تقوا و پکې، د دنیا نه بې رغبتي و پکې، د مونځ به ډېر اهتمام کو او د اغوستلو ورسره صرف یو جوړه جامې وي. یو ورځ جامې یې وینځلې وې، هغې داسې په فرش باندې یخې وې د وچېدو دپاره، چې کله د مونځ ټیم شي د مونځ ټیمه پورې دا وچې شي. نو د انتظار کو په دې کې اذان شروع شو، چې دې ورغې او جامو ته وکتل، نو یو پیشو راغلی وه او په هغه کپړو باندې جامو باندې ملاسته وه، اوده شوې وه. نو ده دا مناسب ونه ګڼل چې پیشو له تکلیف ورکم، دا د خوبه راویښه کم. دا وګوره دومره عجیبه د الله اولیاء بزرگان خداتر خلک وو. خو دې خواته مونځ قضا کېده، دوی وی چې اوس به څه کوم؟ نو غلی غلی ورغی، کینچي یې راواغېسته او خپلې جامې یې کټ کړې. په کومه ټوکړه او په کومه حصه چې پیشو ملاسته وه هغه ملاسته پاتې شوه او هغه شلېدلو جامو کې لاړه جومات ته مونځ یې وکړ. چې واپس راغی پیشو پاسېدلې وه، هغه کپړې راواغېسته او بیا یې خپلو جامو پورې وګنډله او پیوست یې کړله.